بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة ركوع نمبر 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وأي يهوديان چې نه دي نصارا عیسایان په هیڅ دین باندې. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. او عیسایان چې نه دي یهودیان په هیڅ باندې یا په هیڅ حق باندې یا په هیڅ دین باندې. وهم يتلون الكتاب. او حال دا دی چې دوی لولي کتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. دغه رنګې وایي هغه کسان چې نه پوهیږي په شان د خبرو د دوی. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. پس الله به فیصله کوي د دوی په منځ کې په ورځ د قیامت په هغه کارونو کې چې دوی په هغې کې اختلاف کوو. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. څوک دی ظالم د هغه چانه چې منع کوي عبادت خانې د الله د دې خبرې نه چې ذکر وشي په هغې کې د نوم د الله. وسعى في خرابها. او کوشش کوي د دې دورانولو. اولئک ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفین. دقه خلق دی چې نه دی لایق دوی چې داخل شي دی عبادت خانو ته مگر په یره سره. لهم فی الدنیا خزي ولهم فی الآخرة عذاب عظیم. د دوی دپاره په دنیا کې رسوایی ده او د دوی دپاره په آخرت کې لوی عذاب دی. ولله المشرق والمغرب. او الله لره دی مشرق او مغرب. فاینما تولوا فثم وجه الله. هر طرف ته چې تاسو مخ ګرځوئ هم هغه طرف ته رخ دی د الله یا ذات دی د الله. ان الله واسع علیم. بېشکه الله ښه فراخی والا او پوهه بادشاه دی. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. او وایي دوی چې نیولی دی الله اولاد یعنی زوی. پاک دی ذات د الله. بل له ما فی السماوات والارض. بلکې الله لره هغه څه دي چې په اسمانونو کې او هغه څه چې په ځمکه کې دي. کل له قانتون. ټول هر څه د الله فرمان منونکي دي. بدیع السماوات والارض. پیدا کوونکی دی الله د اسمانونو او د ځمکې. واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. او هر کله چې فیصله وکړي د یو کار پس بېشکه ووایي چې هغه کار ته چې وشه نو وشي هغه کار. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية. او وایي هغه کسان چې نه لري علم چې ولې خبرې نه کوي زموږ سره الله او ولې نه راځي موږ ته نښه. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. او دغه رنګې به ویل هغه کسانو چې مخکې د دوی نه و په شان د خبرو د دوی. تشابهت قلوبهم. یو شان شوي دي زړونه د دوی. قد بینا الآیات لقوم یوقنون. یقینا بیان کړي دي مونږ آیتونه د پاره د هغه قوم چې یقین لري. انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن اصحاب الجحيم. بېشکه مونږ را لېږلې ته په حق سره زیری ورکوونکې او یرونکې او نه به کېږي تپوس تانه د خاوندانو د دوزخ په باره کې. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. او هرگز برازي نشستانه يهوديان او نه نصارا تر دې پورې چې ته تابعداري وکې د دوی د دین د دوی د طریقې. قل ان هدى الله هو الهدى. ورته ووایه هدایت د الله چې دی هم دقه هدایت دی. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. او کچری تا تابعداري وکړله د دوی د خواهشاتو وروسته د دې نه چې تا ته علم راغی نو نه به یې تا لره د الله نه سیوا څوک دوست او نه مددګار. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته.
هغه کسان چې ورکړی دی موږ دوی ته کتاب او دوی لولي کتاب څنګه چې د دې د لوستو حق دی اولئک یؤمنون به دغه خلک ایمان راوړي په دې باندې ومن یکفر به او چا چې د کفر لارې اختیار کړله په دې سره فاولئک هم الخاسرون هم دغه خلک تاوانیان دي نقصان موندونکي دي. اوس الله رب العالمین دا فرمایي چې دا یهودیان وای نصارا په هیڅ دین نه دي، نصارا وای یهودیان په هیڅ دین باندې نه دي، حالانکه دواړو سره کتاب موجود دی. تورات هم الله طرف نه دی، انجیل هم ته الله طرف نه دی. جګړه د څه خبرې ده؟ الحمدلله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت خو صفت دا دی چې موږ دا منو چې انجیل د الله کتاب دی، موږ دا منو چې تورات د الله کتاب دی، موږ دا هم منو چې قرآن د الله کتاب دی. خو په دې کې قرآن کې راته الله دا فرمایلی دی چې عمل به په قرآن کوو، ځکه چې هغه د هغه وخت شریعتونه د وخت امت دپاره و، د هغه خلکو دپاره و، او قرآن چې دی د ټولو دپاره یو شان دی. نو حق خو دا و چې نصارا هم ایمان راوړي او حق دا و چې یهودیان هم ایمان راوړي، خو دا بدنصیبي شوي دي. نو الله رب العالمین فرمایي دغه شان خبري یو شان د دوی زړونه داسې دي لکه دا چې یو شاني ټول یو شانتي خبرې کوي، د ناپوهه خلکو په شان خبرې کوي. داسې نه وایي چې ګینې دا خو د الله کتاب دی، هغه هم د الله کتاب دی، دا هم د الله کتاب دی، بس چې کوم د الله حکم یې موږ به د الله حکم ته غاړه ږدو. نو الله فرمایي چې دا دونه بدنصیب دي چې د الله کتابونه ورسره موجود دي او دوی د الله تعالی د کورونه چې دي نو هغوی د الله د ذکر نه منع کوي، خلک د هغې نه منع کوي. نو د عربو مشرکان چې وو نو دی بدنصیبو د الله تعالی کور د الله د عبادت نه منې کو. نبي صلی الله علیه وسلم صحابه به یې نه پرېښودل او مزه دا وه چې ځان به یې د خانه کعبې سرپرستان وو، لکه ځان یې د هغې سرپرستان ګڼله وو، اقتدار یې په لاس کې وو که نه اختیار یې په لاس کې وو. یعنې حق خو دا دی چې عبادت خانې د مؤمنانو په لاس کې، نو دا د کفارو په لاس کې وي. الله کور د مکې د مشرکانو 360 بوتان پکې دننه پراته د الله په کور کې سوچ وکړئ. نو د هر څه الله رب العالمین د نبی صلی الله علیه وسلم او د صحابو په ذریعه باندې د جهاد په ذریعه الله پاک دا هر څه ختم کړل. مکه فتح شوله او مسلمانانو ته فتح میلاو شوه، خو په دې وخت کې خو مسلمانانو ته دا هېڅ پته نه لګېده چې لا داسې هم کیدی شي. نو الله ورته فرمایي چې دا کافر چې ننوځي عبادت خانې ته نو یریږي دي چې هسې نه چې موږ څه غلط د شرک کار وکړو مؤمن راته سزا راله رانه کړي، نو الټه دا خبره چې دوی مسلمانانو له سزا ورکوي. بیا الله رب العالمین فرمایي د دې مشرکانو دپاره د ذلت او د رسوایۍ په دنیا کې هم عذاب دی او په آخرت کې هم لوی عذاب دی. او د الله دپاره مشرق او مغرب دی، کم طرف ته هم چې د الله حکم دی موږ به هغه طرف ته مخ کوو. مخکې انشاءالله بیا د قبلې د بدلېدو حکم راځي که نه، د سیقول صفحاء کی که نه. اول خو خلکو دغه ته خانه کعبې ته مخ کوو، نو دې یهودو دا خبره هم کوله چې وګوره دې مسلمانانو ته چې دوی بیت المقدس ته نه مخ کوي. د یهودیانو خو قبله چې هغه بیت المقدس و که نه، چې دوی بیت المقدس ته نه مخ کوي او دغه ته مخ کوي، خانه کعبې ته مخ کوي. نو د خلکو په زړونو کې دا نمونه هم شش و پنج او لکه هغه شک چې و هغه یې ورهچوو. الله فرمایي هر طرف ته ذات د الله دی، بس چې د الله حکم کم طرف ته موږ باقي طرف ته مخ کوو. بیا دوی د الله سره هم شریک جوړی، الله رب العالمین د هغې هم تردید کړی دی. الله ذات پاک دی د هر قسم شرک نه. بیا الله رب العالمین د نبی صلی الله علیه وسلم هغه مقام ښیي چې موږ ته په حق سره رالیږلی، زیری ورکوونکي د مؤمنانو ته، یرونکي دپاره د کافرو د بدعملو. او څوک چې دوزخ ته ځي نو نبي صلی الله علیه وسلم ته الله پاک فرمایي ستا نه به د هغې په باره کې تپوس نه کېږي، تا خپل حق ورسوه. اوس چې څوک ځان له دغه لاره خوښوي او بیا جهنم خوښوي او جهنم ته ځي نو ته به پرې ملامته نه یې. او نبی صلی الله علیه وسلم ته او صحابو ته الله پاک فرمایي چې دا یهودیان نصارا چرې هم ستاسو نه خوشحالېږي، هله به دنه خوشحاله شي چې تاسو د دوی په دین روان شئ. خو نبی صلی الله علیه وسلم ته الله پاک فرمایي که تا د دوی د خواهشاتو پیروي وکړله نو الله فرمایي چې ستا به بیا زه دوست نه یم. الله ورته فرمایي چې زه به بیا ته به زما په ملګرتیا کې نه یې، زما مدد به بیا ستا سره نه وي. نو د الله رسول خو څه د هغوی د خبرو پیروي نه کوله، خو الله رب العالمین ځکه دا فرمایي چې که پیغمبر هم د یهودیانو په طریقه روان شو او د الله خبره یې پرېښوده نو د پیغمبر به هم بیا الله رب العالمین مددگار نه وي.
لکه د الله د حکم چې څوک هم خلاف ورزي کوي، که هغه پیغمبر دی او که عام انسان دی، نو هغه به بدنصیبې کېږي، د الله د مدد نه به هغه لرې کېږي. او بیا الله رب العالمین فرمایي هغه خلک چې موږ وله کتاب ورکړی دی او هغوی تلاوت کوي، یعنې د دغې تلاوت او د دغې کتاب حق ادا کوي، دغه خلک ایمان راوړونکي دي، دغه د الله خوښ خلک دي، د دغه خلکو سره به د الله مدد وي. او چې چا د دې نه کفر وکړو هغه تاوانیان دي. الله دې موږ ټول د خسارت موندونکي او تاوانیانو خلکو نه بچ کړي.